امداد موقوف بنزول د ملائکه باندې لکن دا د جانب د الله رب العالمین نه دی چې هغه غالب دی او د حکمت خاوند دی ليقطع طرفا من الذين كفروا او الله رب العالمین چې ساده دا امداد کو نو دی نتیجه دا شو دې د پاره چې هلاک کی الله رب العالمین یو ډله د کافرانو لرا یاري یو ډله کټ کی معنا هغه چې کوم دی مړ کی او قتل کی او یا کسان ته مردار شول د بدر په میدان باندې او یکبتهم او یا ذلیل کی الله رب العالمین هغه لرا یعنی بالهزیمه نو هغه او یا کسان هغه ته گرفتار کړي فینقلبوا خائبین نبس واپس شوی نامرادا دیکھو دمه وګړو داشل بکو او التنا دمه ګړې نکړي جشن یې ونکو الته ماتم خان بیا د بدر په میدان باندې الته کې ماتم وشو او دی مونږ به شرابونه سکو نو د دې په کوکړو کې چې کوم نه هغه خلقو هغه وګوس کلی فینقلبوا خائبین ليس لك من الامر شيء اوس د بدر او د احد واقعي هغه ذکر کیږي نو د احد په واقعه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی کو او دا غینا ویني روان شوي نو پیغمبر علیه السلام کو فرمایل و کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم بالدم و هغه قوم به الله څنګه کامیاب کی چې د خپل پیغمبر مخ هغه په وینو باندې سوکو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ورته خیره شروع کړی نو الله رب العالمین دا آیت راولېګو چې بس د دې معاملې الله ته وسپاره ليس لك من الامر شيء نشتر سال بارا اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فبارد کار د کافرانو کی یو شی اختیار ستا سره نه دی ک الله ته هدایت کی ک الله عذابی او ک الله تعالی تباہی خدا الله خو حل ستا سره کنټرول او اختیار نشته او یتوب علیہم ان الا ان یتوب علیہم یا الا ان یتوب علیہم الله کې نه امیر کې کتابونو کې مونږ وای چې او په معنا د الا ان او یا په معنا د الا سره هم راځي الا یا الا یا رجوع کو رحمت سره الله رب العالمین په دی باندې او یا عذاب ورکی الله رب العالمین دوی ته دغه په تاخير سره دوی ظالمان دي ظالمون بالكفر والعناد ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه بیا د سود حرمت الله تعالی په دې مینس کې ذکر کړي مخکې احد او بدر دی ورسته بیا د احد تفصیلی واقعات دي جهاد فی سبیل الله او مینس کې الله تعالی وی سود مخرج ربط مع ما قبل داله وی کم سړی چې هغه چې کم دی بل چاله د الله د رضا د لپاره قرض پیسې نشي ورکولای چې څو پوری په سود نه اخیستي نو دې بخپل سر د الله تعالی د دین نه قربان کی این خیال استو محال استو جنون الله تعالی فرمایي چلاول خپل معاملات درست کړي او خپل چې کوم نه کاروبارونه د اسلام په طریقه باندې کوي او کچاله قرض ورکړي هم د اسلام د قانون مطابق او سودی کاروبار مکوي سودی لین دین مکوي نور محرمات مکوي نو بیا په جنگونو کې د الله تعالی امداد هغه بس سره شامل حال یا ایها الذين امنوا دغه چې جنگ احد کې یو سنت او یو حکم کې کمزوري راغله نو دا غي نتیجه بدله شو نو که تاسو ټول مسلمانان په محرماتو کې سار او ماقام اړمي او په محرماتو کې چې کوم دنو هغه تاسو مشغوله او بیا چې الله به موږ امداد وکي الله به موږ نصرت وکي الله تعالی هو مع المتقین نو چې څوک مجاهدین فی سبیل الله جوړیږي نو دې خپل اعمال درست ساتي انفرادي او اجتماعي اعمال هغه صحیح ساتي یا ایها الذین آمنوا ایماندار مسلمانانو مقریتا سو هغه سود لرا اضعافا مضاعفه دوچن په دوچن باندې دا ډبل در ډبل او هغه وجه دا و چې چاله به قرض ورکو او هغه ټیم براغه او هغه ته به ایمان خپل پیسې راکا هغه به ته ما سره پیسې دی وخت نشته لګ راته وګوره نو دا به ته ټیک دا زبرته او پیسو زبرته چې کنده په ټیم کې وګورم او تر ته په پیسو کې وګوره نو زبر له یو میاش نور هم ډیل درکم او ته بیا ورته یو لا کو په دې ولا کوي راکای دا ضعف مضاعفه دي واتقوا الله او یریږي تاسو د الله رب العالمین نه خایږي چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار او یریږي تاسو دا غور د جهنم نه یعنی واتقوا فی اکل الربا دې سود په خړو کې تاسو د هغه اور نه ویریږي چې هغه تیار کړی شوی د لپاره د کافرانو
واطيعوا الله والرسول او تاسو تابعداري وکړئ د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خای کی چې تاسو باندې رحم وکړي شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او تاسو ګړندی شئ او تلوارو کې په طرف دا اسباب د بخشش د جانب د پروردگار تاسو نه الى مغفرة الى اسباب مغفرة د مغفرت اسباب څه دي روزه د مغفرت سبب دی طاعات د مغفرت سبب دی نو معنا نیکی اختیار کړي دا الله تعالی طاعت اختیار کړي چې الله او بخي او دارنګ ګړندی شي تاسو په طرف دا جنت باندې هغه جنت چې پلان د هغه او فراخي داغي اسمانونه او زمکې دي عرض یو عرض دی یو طول دی الله تعالی هغه جنت داغي عرض دومره سیوا دی هغه طول به څومره سیوای او یا یو قول الله د عرض نه مراد ده سعتها داغي فراخي دومره فراخه ده هغه عرض اصطلاحي نه مراد داغي فراخي دومره سیوا ده چې هغه اسمانونه او زمکې دي او تیار کړی شوی دی د جنت د پاره د متقینانو المتقین من الربا چې هغه د سود نه ځان بچ کی او د محرمات نه ځان بچ کی الذين ينفقون في السراء والضراء وس الله تعالی غ اسباب د مغفرت مونږ په کوته کوي چې دا کارونه وکي الله وتا سو بږي ودا متقیان او پرهیزګار هغه کسان دي چې هغه خرج کوي په لار د الله رب العالمین کې في السراء والضراء هم چې کوم دې په خوشالۍ کې او په راحت کې او هم په غریبۍ او په تنگ دستۍ کې سرا چې او سړی په راحت کې دی بیا هم د الله په نوم باندې ورکړي او کله په د باندې تکلیف راغی او تنگ دستی بیراله نو ټیک ته بیا بل ورکړي بیا هم د الله په نوم باندې ورکړي والکاظمین الغیظ او متقیان هغه کسان دي چې هغه خورون کې دي غصې لرا خپل غصه کنټرول کوي کظم غصه سکل نو د خپل غصه اوس کی او هغه قابو کی او باغی باندې کنټرول حاصل کی چاغي د حدیث شریف کې مسارع ویل دي او پهلوان او ویل دي او دا هغه کسان دي چې معافي کوونکي دي خلق ته او الله رب العالمین چې محبت کوي د نیکو کارو خلق سره والذین اذا فعلوا فاحشه او دا متقیان هغه کسان دي چې کله او کې دوی یو به حیاي لرا د دوی نه یو متعدی ګناه ته نوشي او ظلموا انفسهم او یا ظلم او کې دوی باغ ځانونو خپل باندې یو لازمی ګناه ته نوشي یو متعدی ګناه ده بل چا سره تعلقي او یو لازمی ګناه ده د سره تعلق دی بس ځان لگاتی او حرکتو کو چې خدای یې خفه کو باقی د بل چا حق تلفي به نه ده شوی او هغه فاحشه هغه ده چې د بل چا حق تلفي به هم شوی ده نقصان پکې شوی دی الله وی دا متقیان هغه دي چې کله دنه غلط حرکت وشو نبی اسی چل کی ذکر الله یاد کی الله رب العالمین لرا یعنی وعده و وعیده دا الله وعد او وعید ځان تر یاد کی چې اے بندي خدای خو دې خفه کو او الله تعالی له مخې له وسنګ ور دي فاستغفروا لذنوبهم بدی بخشش طلب کی د پاره دا ګناهونو خپل سمانه تابو توبه وباسي دغه چې د توبې معنا هم د استغفار چې الله رب العالمین ته دا غنه د خپل ګناه بخشش وغواړي ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک دې چې هغه بخشش کوي د ګناهونو لکه صرف یو الله ان لا احد بل څوک نشته الله وکړه د ګناه وشي نو بیا ماته راجعون شي وسنه آیتونه په قران پاک کې داسې دي چې کله نازل شو نو بکا علیه الشیطان شیطان پاګه باندې ډیر جړلی وخا یو په دې آیت باندې ډیر جړلی دغه چې شیطان ته پته ولګیدل چې دا انسان کله دنه ګناه وشي نو ما خو دې بغرق شي او تباہ شي او الله تعالی غل لار راو مخکله د نجات او د خلاصي او هغه دا چې دې د الله نه معافي وغواړي التائب من الذنب كما لا ذنب له او علماء مفسرین فرمایي ویلا کبیره مع الاستغفار ولا صغیره مع الاصرار دو قسم ګناه ده یو ګناه کبیره ده یو ګناه صغیره ده خو که یو سړی وړه ګناه وي خو په مکه نه ده سارم کوي ماخامم کوي ننم کوي سبایم کوي دا ګوره وړه پاتې نشوخه ادینه غټه ګناه جوړه شو اصرار علی الصغیره ودا کبیره دا کبیره ده او ولا کبیره مع الاستغفار یو سړی نه غټه ګناه وشو خدا دې چې بیا استغفار کو الله ته وجړل صلات توبه وکړو او الله تعالی نه معافي وغوښتله نو بعد هغه کبیره ختم شو نو دا چې کله آیت نازل شو شیطان په دې باندې وجړل ما خو چې دې بغرق شي او تباہ بشي نعوذ بالله د جهنم په لار باندې بشي واغله الله تعالی د نجات لار راو کړه ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا
او دا متقیان پرهیزګار هغه کسان دي لم یسروا معنا ان لم یدوموا اصرار په یو څه باندې دوام کول نو دی همیشواله نه کی باغ ګناه باندې چې کوم دوی کړي دي انسان دې کې یو پیرته وشو خدا دې چې همیشواله پینې کوي او حال دا چې دی عالمان دي په دې باندې چې انها معصیه اولئک جزاؤهم مغفرة او دغه کسان چې دی بدله داغي مغفرت دې د جانب د پروردگار د دوی نه او باغونه دي چې بهيږي بلان دي دونه داغي نه نهرونه او دی به همیشه یې باغی کې او ډېر خدای مزدوری او ثواب دا عمل کوونکو خلقو قد خلت من قبلكم سنن دا بیا غره وحد واقعا معاد شو مخکم ذکر او دا بیا دي صحابه کرام ډېر زیات غمجنو یو خدا چې موږ لا کمزوري ولراله بل دا چې موږ په حق او موږ په اسلام او په حق مذهب باندې وو بیا موږ ته د دومره ماته ولې میلاو شو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو سره سابقه او امتونو تاریخ ګورئ نو باقي کې داسې واقعات هغه خامخا راغلي دي د پیغمبرانو او داغي په امتونو باندې امتحانات راغلي دي نو که تاسو باندې په وخت کې امتحانات راغلي دي نو په دې باندې دومره زیات غم پاغه باندې مکوي دغه چې کومه غلطي واغت الله رب العالمین معاف کړه او په دې کې به الله وی حکمتونه داو یو خدای چې الله تعالی وی د کفر به او بنیاد وباسه اوس بظاهر خدای نه چې کافر کو وګټله او الله تعالی ولی یمحص الله تعالی وی چې کوم نه ويمحق الکافرین داغي به بنیاد وختل غواړم نو دا ځکه چې دې ظلم کوي نو چې کله ظلم انتها ته ورسی نو بیا به الله رب العالمین هغه یعنی په جلال کې راشي او د دې ظالمانو د دې چې کوم بنیاد په وباسي او بل دا چې مسلمانانو تر شهادت اعلی مرتبه میلاو شي که مسلمانانو بظاهر دا تکلیف نه اوټاو کړي نو بیا به شهیدان کېدل څنګه بیا به جنت تتلل څنګه او بیا به د شهادت هغه اعلی مقامات هغه به تحصیلېدل څنګه په دې کې د الله رب العالمین په دې کې حکمتونه دي قد خلت من قبلكم خلت معنا مضت چې کله په وخت کې هزیمت میلاو شو شکست میلاو شو الله تعالی هغه د کومنه دا یو اطمینان راولې چې په تحقیق سره تیر شوی دي وړاندې تاسو نه اے صحابه کرامو سنن هغه واقعات سنن جمع د سنتون ده سنت وی طریقې ته ولاره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ته هم سنت وی مراد نه هغه تاریخي واقعات دي د سابقو قومون حالات وګورئ فسیروا فی الارض بس وګرځئ تاسو په دې ځمکه کې چکرې ولګوئ وګورئ چې څنګه دې انجام د هغه خلقو چې هغه تکذیب کوونکي المکذبین الرسل چې چا د پیغمبرانو تکذیب کړي دا غي انجام سوخه ګټه کړي دا خنداګانې کړي دي خو اخیری الله تعالی تباہ او برباد ګرځولې دي هذا بیان للناس هذا القرآن دا قرآن پاک چې دی نو دا بیان او وضاحت دی خلقو ته او دا یو ذریعہ د هدایت ته او د نصیحت ته د پاره د هغه خلقو چې یریږي د الله رب العالمین نه ولا تهنوا ولا تحزنوا دا الله تعالی صحابه کرامو ته تسلی ورکړي ولا تهنوا او مسوسېږئ تاسو اے مسلمانانو سستی مکوئ ولا تحزنوا او مغمونه کوئ چیرې دا دونه شهیدان شول او دا دونه زخمونه وشو دا دونه داسې وشو په دې ډېر غم مکوئ وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين او تاسو بغالبه په کافرانو باندې د فل حال کو تاسو ته تکلیف ضرورت دی خو انجام اخیری هغه مسلمانان ګټه کوي خدا دې مطلقاً خبره نه ده مشروط خبره ده وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کله چې تاسو ایماندار یې ایمان مکمل لکه د بدر په شان دی او یو کمزوري پکې نه و نو بس بیا میدان ستاسو کله احد په شان ته کمزوري راغلي نو بیا الله تعالی دا غي انجام تاسو ته دا تر قیامت پورې یو سبق شو چې مسلمان هغه چې کوم نه خپل دین باندې قائم وي او پورا باغی کې مکمل وي الله تعالی باغ نصرت کوي او الله تعالی باغ غالب وي ان كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله کچره در رسیدلې تاسو اے صحابه کرامو او اے مسلمانانو یو زخم تاسو ټول زخمی شوی چور یې او زخمونه راغلي دي نو دا څنګه خبره خونه ده په تحقیق سره رسیدلې او هغه قوم د کافرانو ته قرح مثله زخمونه په مثل د دی باندې په بدر کې 13 کال تو په سن 3 هجری کې تاسو زخمیان شوي او په تکلیف شوي نو مخکې سن 2 هجری کې کافران 70 کسان قتل شوی دي او بیا 70 کسان گرفتار شوی دي او بیا نورم باغی کې زخمونه شوی دي
وتلك الايام نداولها بين الناس او دق ورځ چې دي دا زندګۍ دا ورځ شپې الله تعالی اړو را اړو موږ دې لره په مین د خلقو کې نو کله ګټه کله بایلت کله بدر کله احد او کله چې کم دین هغه به غالب کیږي او کله به مغلوب کیږي دنیا دار الامتحان دی وليعلم الله الذين امنوا او دې د پاره چې الله رب العالمین ممتاز کی حق خلق لرا چې هغه ایماندار مسلمانان دي ظاهر معنا پیدا چې الله معلوم کی الله ته خود مخینه معلوم دي چې الله ممتاز کی ښه ځکه چې کله د احد میدان راغی نو عبد الله ابن ابي سره د 300 کسانو نه د عین میدان نه وته او دا جنگ نه دی دا هلاکت ته ورزول دي او مخلص مسلمانان هغه په میدان باندې ودرېدل ځانونه شهیدان کړل ځانونه زخمیان کړل نو په جنگ کې دا حکمت دی دې لپاره چې معلومه کی ان ليميز دې لپاره چې الله تعالی ممتاز کی او جدا کی هغه ایماندار مسلمانانو لره ويتخذ منكم شهداء او دې لپاره چې ونی سي الله رب العالمین پتا سو کې شهیدان لره پتا سو کې بسنه تر شهادت داغي خلعت ورواغوندي او دا دې څوک نه وي چې ابو جهل پارټي یعنی کافرانو مشرکین زکه وګټلا چې نعوذ بالله دا د خدای خوفه الله وی دا خبره نشته والله لا يحب الظالمين الله رب العالمین ورمینه محبت نکي د ظالمانو مشرکانو سره د مبوسرین طبقه وليمحص الله الذين امنوا ليمحص معنا ليطهر او دې لپاره چې پاک کی الله رب العالمین هغه ایماندار مسلمانانو لره او دې لپاره چې الله تعالی هلاك کی دې کافرانو لره ويمحق معنا ويهلك محق ویلکی کی ختمول ہوتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اس الله رب العالمین فرمایي چې ګوره کتا سو جنت غواړي او د الله رب العالمین نعمتونه او داغي حصول غواړي نو بیا داغي د پاره په مالی جانی قربانی دا بخا مخاطا سو پیش کوي او صحابه کرام ته وی تاسو وګوره هغه نوجوانان الکان پیغمبر علی السلام مدینه کې او پاتې شو دلته بجنګ او تاسو نه چې کنه خامخا چې کم دینو میدان ته وضو او د بدر هغه یادونه تاسو تازه کول غوښتل نو خامخا دا حالات وو به هم راځي نو بیا په دې باندې ارمانونه افسوسونه او غمونه دا به مکوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا ګمان کوي تاسو اے مسلمانانو دا الله تعالی دې ته زجر او په دې باندې زور نه ورکړي چې تاسو به داخل شئ جنت ته او حال دا چې لا تر اوسه پورې نه معلوم کړي الله رب العالمین هغه مجاهدین لره پتا سو کې الله تعالی لا نه دي جدا کړي هغه مجاهدین او غیر مجاهدین ويعلم الصابرين او لا تر اوسه پورې نه دي ممتاز کړي الله رب العالمین هغه صابرین لره دا به صبر خلقونه د جنگ مقصد دی چې د صبرناک او د بے صبر امتحان وشي د مجاهد د غازی او د غیر غازی پته پکې ولګي چې کم سره هغه سونه وګوري دي ولقد كنتم تمنون الموت او خامخا بتحقيق سره تاسو ارزوګان کولې د مرګ تاسو د الله نه شهادت غوښتو او مرګونم غوښتل من قبل ان تلقوه وړاندې د هغه نه چې تاسو میلاو شي وي دغه مرګ سره یعنی د اسباب د مرګ سره دغه تلقوه ضمیر موت تراجه دي مرګ سره ملاقات بظاهر ګران دي دغه مرګ غیر حسي شی دی او ملاقات کیږي د محسوس سره نو معنا قبل ان تلقوه یعنی تلقوا اسبابه د اسباب د مرګ سره ملاقات نو بس په تحقیق سره تاسو ولید هغه لرا او حال دا چې تاسو وانتم تنظرون او تاسو قتل حقیقتا هغه خپل رونم لیدل مجاهدین چې په میدان کې به شهیدان کېدل ارسم تاسو سره کومه کېدو وما محمد الا رسول اوس په دغه دورانیه کې چې کله د پیغمبر علی السلام د شهادت اطلاع میلاو شو او یو افواه ورشوا نبی صحابه کرام څوک واپس شو چا توري ارتا وکړي چا جنگ پرې خو دو الله تعالی فرمایي ګوره پیغمبر علی السلام چې دی دا خدای الله تعالی پیغمبر دی او دا الله پیغمبر خدای الله تعالی د دین تبلیغ کوي دا نه دا چې ګینه هغه تر قیامت پورې ژوند دی ښا بلکې داغه د ژوندۍ مقصد د الله دین بیانول دي هر پیغمبر چې الله را لګل دی د الله دین بیان کړی دی نو چې هغه نبی دنیا نه رخصت شوی دی نو پیغمبر علی السلام هم دنیا نه رخصتيږي نو تاسو مسګي دین نه واپس کیږي او یا بتاسو چې کوم دین هغه jihad پرې دی دغه بعض منافقینو شوشخ ورکړه یره به اوس بداسي وکړو چې د عبد الله ابن ابي پلاس باندې با د ابو سفیان سیب نه امان وړوخه چې بس یره مونږ ته نور سموایا او بس تیر په تیر او
تیر پیر باقی روزگار بعض خلقو به کې دا شو شخ ورکړه. نو الله رب العالمین فرمایي چې نه د مسلمان ډیوټي دا ده چې دی به تر مرګه پورې او د خپل ژوندګۍ د آخري سلګۍ پورې به دی د الله رب العالمین په دین باندې قایم که ګټي او که بایدي او که غالب دی او که مغلوب دی او که فاتح دی که مفتوح دی. الله رب العالمین هغه باندې ورته زورونه کوي فرمایي وما محمد الا رسول ان لا رب معبود. ندی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لیکن هغه خدا الله تعالی پیغمبر دی ایس رب خو نه دی معبود چې دغه عبادت وکړي. هغه مړ شو نعوذ بالله کې دین ختم شو، دین به داغه تر قیامت پورې قایمي. قد خلت من قبله الرسل، خلت معنا مدد په تحقیق سره تیر شوی دی وړاندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هغه نور پیغمبران. نو آیا پس کې چره دی وفات شو اف اماتا کده وفات شو په موت طبيعي باندې او قتل او یا شهید شو د چا د لاسه ان قلبتم على اعقابكم تاسو واپس کېږئ په هغه پوندو خپل باندې څه مطلب تاسو دین پرې دی تاسو مرتد کېږئ دا کار وکوي دا خو د کولو کار نه دی. لکه ومن ينقلب على عقبيه او هر غسوک چې هغه واپس شي په هغه پوندو خپل باندې یعنی دین پرې خو دی نه هرګل بده ضرر ورونر سي الله رب العالمین ته دهي سي او سيز وسيجزي الله الشاكرين او زرت بدل ورکی الله رب العالمین هغه شکر گزار بندگانو ته. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا او نه دی جائز او نه دی مناسب دی او نفس پارا چې دی وفات شي لیکن په حکم د الله رب العالمین سره کتابا مؤجلا یعنی كتب الله کتابا لیکل دا خبره الله رب العالمین په لیکلو سره چې هغه د نیټې لیکل دي. مطلب دا چې مرخ په نیټه دی دا څه بونه ده چې ګینه خامخا مرګ چاله راغی نو هغه باقي خلق به هغه مشن پرې دي یا د هغه ترتیب به پرې دي. نو د هر نفس لپاره یو ټیم مقرر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داغه لپاره یو ټیم مقرر دی. هغه طبيعي وفات په هغه باندې هم راځي. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها او هر غسو چې هغه اراده کوي هغه بدلی د دنیا لره نو موږ به ورکو هغه ته داغینا او هر غسو چې اراده کوي هغه بدلی د آخرت لره نو موږ به ورکو هغه لره داغینا. یو سړی jihad کوي نو د سره پاره کوي کله غنیمت ته پاره کوي نو مستق د غنیمت به ته میلاو شي او باقي نور څه نشته او کله الله د رضا د پاره کوي. دغه صحابه کرام ته الله رب العالمین زورنا ورکړه. صحابه کرام د الله تعالی محبوبان دي خو دې د پاره چې تر قیامت پورې دا یو نمونه قائم شي چې سبا بل څوک هغه داسې حرکتونه کوي او داسې عملونه کوي چې صحابه کرام باوجود د عظیم رتبه الله تعالی د زجر نه معاف نه کړل نو بل څوک دی چې هغه به معاف الله وی تاسو غنیمتونو ته راکوش شو چې موږ غنیمتونه راغون کو نو غنیمتونه دومره اهم نو څومره چې د اسلام د هغې چې کوم دی دفاع او په دې جنګ کې مشغولتیا هغه ستاسو لپاره هغه ډېره ضروري وه. خو ما تاسو ذکر وکړو چې د روافضو په شان یا د هغې درونو په شان چې هغې کوم په صحابه کرامو باندې اعتراض کوي نعوذ بالله وي جهاد مې هادې پرېښودو او ټول غنیمتونو پسې منډې کړې ښه نو داسې حتکامیز لهجه کې د هغې تذکره کول حالانکه شرعا دا خبره ټیک هم نه ده. زمونږ فقه وایي چې یو سړی په جهاد کې شریک دی او د جهاد په عمل کې موجود دی نو که بیا د غنیمت راغون کو نو هم پکې برخشتا کراغون دې نه کو نو هم پکې برخشتا. نو پته ولګي چې صحابه کرام د غنیمت طالبان نو هغه طالبان د الله رب العالمین د مقدس دین خو هغه وراشه جهاد مو کو نو هغه یو عمل او دا غنیمت راغونډول چې دا بل عمل دی دا یو خدمت دی کنه راځه به دې کې بم برخوالو او الله تعالی فرمایي چې نه هغه پوری غنیمت ته توجه نو پکار چې سو پوری جهاد تکمیل ته نو رسیدلې دا تاسو په مین کې دا عمل وکړو. نو الله تعالی ورته فرمایي چې ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين او حضرت چې موږ بدل ورکو هغه شکر گزار بندگانو ته. وکأي من نبي وصلى الله تعالی د سابقو پیغمبرانو حالات بیا ذکر کوي. وګوره سابقه پیغمبرانو په میدان باندې ولاړو داغي صحابه وو سره په میدان باندې ولاړو نو په ډیرو موقعو پیغمبران به شهیدان شول ملګری به پاتې شو. نو الله تعالی هغه مخلصین مجاهدین د پیغمبرانو ملګری هغه خو نه عاجزي کوله دشمن ته نه داغینه امان طلب او نه چې کم دنو هغه دشمن ته ماته تسلیم ولا سرندر کېده هم نه. نو
بیا تاسو چې کوم دین او داغي په تقلید او داغي په نقش قدم باندې تاسو هم ډټ کر په میدان باندې ودرېږئ. وکأی من نبی او ډیر پیغمبران او رسولان داسې وو چې جهاد کړو په ملګرتیا د هغه کې ربیون کثیر هغه ډیرو خدایو خلقو بلا مجاهدین داغي ملګری داسې وو. نو مخکې تیر شو ربانیین او دادی ربیین ګورو مطلب یو دی. ربانی منصوب بسوی رب خدای سره له بس خدای په مینه ماسته او ربی نظام منصوب بسوی رب دی الله رب العالمین ته منصوب دی. پیغمبر په جهاد کو او هغه خدای مجاهدین هغه مخلصین جان نثار هغه به سره ملګری وو. او چې کله جنگ به وشو نو خامخا جنگ کې کله ګټه او کله بیلت دواړه راځي. نو فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله نو عاجزی کړي او نو سس شوي دغه صحابه کرام دغه پیغمبرانو چې کوم تکلیف بدوی در رسیدل او په لار د الله رب العالمین کې وما ضعفوا او نه دوی کمزوري کړي وا وما استكانوا او نه عاجزی کړي وا دشمن ته سرندر شوي هم نوخه وما استكانوا والله يحب الصابرين او الله رب العالمین چې د مینه محبت کوي د هغه خلق سره الصابرین فی الجهاد چې هغه په میدان کې کلک ولاړی لکه د غر په شان. وما كان قولهم الا ان قالوا الله فرمایي دغه مجاهدین چې کله باغی په میدان کې ولاړو نو هغه ټول د الله په مینه باندې مستوربیین او ربانیین خلقو نو هغه په دعاګانې غوښتي ښه دغه په میدان جنگ کې دعاګانې دا ډېر زیات قبليږي. نو الله رب العالمین فرمایي الله ته توجه ساتئ. وما كان قولهم او نبو وینا دغه مجاهدین او دغه ملګرو د پیغمبرانو لکن دا چې دی وویل چې اے پروردگار زمونږه بخشش وکړه ته مونږ ته ګناهونو زمونږه واسرافنا فی امرنا او تمعاف کی مونږ ته غزیاته کول په دې کار زمون کې زمون چې کوم په خپل کار کې اسراف شوه دي. اسراف معنا کم زیاته را نشوي دي او کم چې کوم دې تجاوز د حدود نه زمون نشوي دي. خدای پاک هغه مونږ ته معاف کړي او د مضبوط کې دي قدمونو زمون لره په جهاد کې او د امدادو کې زمون په مقابله د قوم کافر کې فآتاهم الله ثواب الدنيا. نو الله رب العالمین داغي دعا قبول کړه قبل دعاهم فآتاهم الله یعنی قبل دعاهم. الله رب العالمین ورکړه دوی د هغه بدله د ژوند د دنیا وحسن ثواب الاخره او ډیره بهترینه بدله په آخرت کې. د دنیا کې بدله بالفتح والغنیمه او په آخرت کې هغه بالجنه. والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. دا ټول هغه نقشه ده د غزوه احد مزید تفصیل له او الله رب العالمین فرمایي ټیک ده تاسو په الحال کمزوري شوي او یا کسان د شهیدان شول او بظاهر د باندې کافر غالب شو. خود دې باوجود چې کم خلق شوشه خوري چې د عبد الله ابن ابي بلاس په د ابو سفیان نه امان طلب کو الله تعالی دا کار ورچتاونه کوي بلکې په خپل دین باندې کلک ودرېږي. تاسو سبدې کې شهادتونه راځي او کبدې کې زخمونه راځي او کبدې کې هزیمتونه راځي. خدای الله د دین او د الله تعالی د لارې نه داغې نه ببل خوازینا. ایماندار مسلمانانو ان تطيعوا الذين كفروا کچره تاسو تابعداري وکړه د هغه خلقو چې کم کافران دي داغي تابعداري دادا چې داغي سره ملګرتیا وکړي یا داغي نه امان وغواړي نو واپس بکی هغه تاسو لپاره پاغه پوند تاسو باندې پس او بغیر دیږي تاسو تاوانیان. بل الله مولاکم بل چانه مدد مو غواړي بلکې الله رب العالمین چې دی ناصرکم هغه تاسو مددگار دی او هو خیر الناصرین. دا به قرینه ده مولا مناګان هډی دي وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. الله وی زرد چې او قرضونګه پزلونو د هغه کافرانو کې رعب او دارنګ چې کم دی هغه یې لره په سبب د هغه باندې چې دوی شرک کړي دی په الله رب العالمین سره د هغه سيزونو چې نه درالې غلي الله رب العالمین پاغي باندې یو دلیل او حجت لره. ومأواهم النار او چې کونه د دوی اور د جهنم دی او ډیر بد ځای دی اوسېدو دغه جهنم مسوا کم دی چې انسان اقامت کوي او یو سړی پاغي کې دی رکی نو دا ډیر بد ځای دی د دی رکیدو جهنم. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه. دا صلی الله تعالی د میدان احد غټون نقشه را نقل کړي چې ګوره پاول کې خطا سو ګټه کړي وا دغه چې مدینه ته راغلل نو بعد کسانو دخلینه دا خبره او خطا یې موږ په حق باندې او پته نه لګي دا موږ ولې بیلت وکړو. الله تعالی تاسو کو بیلت نه وکړي اول خطا سو ګټه کړي وا لکه د بدر په شانتي
او هغه مخکې او تاسو ورپسې او هغه مقتولین او تاسو ول قاتلان وي او چې کله بیا تاسو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کې کمزوري راغله او بیا د امیر مخالفت راغی د امیر هغه حکم مات شو نو دا هغه د وجه الله رب العالمین په تاسو باندې امتحان راوست دا نقشه ده ولقد صدقكم الله وعده او خامخا بتحقیق سره رښتینی کړي وتا الله رب العالمین هغه وعده خپل دا الله وعده دا تاسو له فتح درکوم تاسو له فتح درکړي ولا ول اذ تحسونهم ما تقتلونهم فاغه وخت چې کله تاسو مړ کول دي کافرانو لپاره په حکم د الله رب العالمین باندې حتا اذا فشلتم تر دې چې کله تاسو بزدل شوي او کمزوري شوي وتنازعتم في الامر او تاسو اختلاف کو پاغه کار د جهاد کې پیغمبر علی السلام دا مورچه باندې پرې دی او تاسو اخر پرې خو دا تنازعتم في الامر تاسو اختلاف کو پاغه کار د جهاد کې وعصيتم من بعد ما اراكم او تاسو نافرمانی وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا وعصيتم بترککم المرکز هغه مرکز مو پرې خو دا کنه پیغمبر علیه السلام دا مرکز د پرې خودو نه دی او تاسو هغه مرکز او هغه مورچه خوش کړه او هغه مورچه داسې و چې دا غینه د ټول اسلامی فوج حفاظت کېدل چې کله هغه مورچه خوش شو او مجاهدین دین لاړل نو بس بیا د کافرانو چې کم دینو داغي خبره شو هغه بیا تاسو نقصان او تکلیف ضرور سره وعصيتم من بعد ما اراكم او تاسو نافرمانی وکړه او اختلاف وو ورسره د هغه نه چې خودل او تاسو الله رب العالمین هغه سیز لره چې خوښ ګڼو تاسو هغه لره ما تحبون من الفتح تاسو غټه خوخه نو الله غټه تاسو ته خودلې و په اول کې خو بس هغه مخ کې او تاسو ورپسې او کمزوري تاسو نه بخپل او شو اوس منکم من یرید الدنيا ومنکم من یرید الاخره دې دا ګورئ وی بعد بتاسو کې هغه خلقو چاغي غوښتل دنیا لرا غنیمت یادې صحابه کرامو دنیا من حيث الدنيا نه غوښتله دا دنیا هم د دین لپاره غوښتله دا غنیمت ذکر غونډو چې په دې بده مجاهدین او ضرورت او د مسلمانانو هغه تکلیفات هغه په دفقو نو دیو جن حضرات فرمایي چې منکم من یرید الدنيا للآخرة اغي دنیا طلب کوله خدا آخرت لپاره ومنکم من یرید الاخره او بعد پتا سو کې هغه څوک چې هغه اراده د آخرت کوله هغه وینا عبد الله ابن جبیر سیبوی کمرو او کچو او که غالب یو که مغلوب یو رسول الله مبارک وی دل تب ولاړې جو دل تب ولاړ غنیمتونه بخبل کار کوي نو چا خالص آخرت ترجیح کړه او چا دنیا د آخرت لپاره ترجیح کړه چې مړه د غنیمت په کې حاصل کړو باغې خپل ضرورت پوره کو اسلامی فوج بنورم مضبوط شي مجاهدین بنورم مؤید شي ثم صرفكم عنهم او بیا واړه ول تاسو لره الله رب العالمین داغینا یعنی بالهزیمه یو ټیم داسې و چې هغه مخ کې تاسو ورپسې او بیا دې نه تاسو واړه ولې لکه تاسو بزان شول خالد ابن ولید سے اچانک اٹیکو کو بس بیا تاسو بزان شول خو خیر دی لیبتلیکم د دې لپاره چې آزمایش وکړي الله رب العالمین په تاسو باندې که همیشه لپاره بدلی همیشه لپاره ګټي بیا خدای امتحان نه دی پوره یا خبر چاته پته چې عاصم بس ورتل دی او ګټل دی او چې کله به د احد په شان دي زخمونه او شهادتونه مرادي دغه به امتحان دی لیبتلیکم اوس غلطی خود نه شوی دا خدای الله قران په دې باندې گواه دی بیا سنا الله تعالی سوار له سوکاله مخ کې داسې آیتونه راولېګل چې سوال قرب قیامت کې نږدې چرته څوک مفسدين اشرار او داسې اغیار پیدا نشي او داسې صحابه کرامو دشمنان پیدا نشي رافضیان چې هغه بیا صحابه کرامو ته یادي چې دا د احد بګوړې دي او دا د حنین بګوړې دي الله ولقد عفا عنكم مذا ما مذا چې توشو الله بس مال معاف کړ نو چې ذل حق والحق معاف کی نو بیا د بل چا حق شته چې هغه بیا تاسو ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تسعدون ولا تلوون على احد دا میدان جنگ دی اذ تسعدون فاغه وخت چې په پور ته باندې روان وای تاسو د احد لمن طرف ته د احد غره طرف ته مخه کړي و میدانم پرې خوخه اذ تسعدون فاغه وخت چې کله تاسو په پور ته باندې روان وای په پور ته کوم خوا اسمان طرف ته نه احد لمن طرف ته روان وای ښه او میدان جنگ هغه نه پاتې شو د کال ته حالات نامساعد
ولا تلوون على احد او تاسو په شا باندې نه قتل یو کستا خلک وی کنه فلان کې تا خو بیا په شا نه قتل ولا تلوون على احد یعنی ولا تلتفتون تاسو په شا باندې التفات نکو هم یو کستا یعنی پیغمبر علی السلام او کم صحابه کرام چې رسول الله مبارک سره خوا کې ولاړو هغه ورته چغې وولې چې هغه تخت ما بل خوا مده انتشار شکار کېږي ما دا خبره غلطه ده چې رسول الله مبارک شهید دی هغه دا موجود دی مون سره دی او ټول راغون شي خو بس تاسو ته پښانه قتل نو پښای ځکه نه قتل چې افراد تفریج جوړه شو جنگ دی جګړه ده ځوک دی شور دی مړی دي شهادتونه دي مسلی دي نو باغی کې صحابه کرام هغه بیا چې کوم دین هغه د خپل اعتدال نه وتی دي ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول الله صلى الله عليه وسلم اوازونه کول تاسو ته باغرستو طرف تاسو کې تاسو مخ کې وای روان وای احد ته او رسول الله مبارک شاته په میدان باندې ولاړ دی او تاسو ته اوازونه کوي سی وی الی عباد الله د خدای بندگانو ما تراشي انی رسول الله ذو رسول الله میدان پر خودو ولا حنیمه د حنین په جنگ کې چې کله صحابه کرام باندې امتحان راغی او چاپیره تتر بتر شو دغه تیرماری شروع وا او زبردست غشي باغی باندې وشتل نو باغی کې پیغمبر علی السلام د خپل قچر نه راکوش شو دا سخت وخت خلک پیادینو سورلې ته وخیږي او پیغمبر علی السلام په سورلې نو کتر اوته کتر راکوش شو او به فرمایل انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وذ پیغمبر يم دروغن خو نه يم او زه د عبد المطلب صاحب نو سیمه میدان پر خودو والا هم نه نو تاسو دا आवाजونه کول والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم بل ضرور صوتاس الله رب العالمین هغه یو غم او تکلیف په مقابله د بل غم کې غما بغم سمعنا الله تعالی صحابه کرام ته وی تاسو رسول الله مبارک ته غم ورسو نو ما پتا سو باندې غم راوستو او ګټلې شوی جنگ هغه په بیلت باندې بدل شو غنیمتونه هو اړو سم مثلا نو په خود لاړل لیکن هغه ټول جنگ هغه چې کوم دې په شکست باندې بدل شو مفاثابکم غما بغم او یا سن حضرات وی غما بغم معنا دا ده چې یو طرف تلاول صحابه کرام باندې دا غم چیرې موږ ته شکست میلاو شو او موږ شهادتونه او ملګری زخمیان شو او چې بده کې आवाज ولګید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو نو دا د غم د پاسه غم راغی خلک وی غم د سړی نه غم یری نو بیا دا غین خپل شګستونه او شهادتونه ته نه یرو او د رسول الله مبارک هغه आवाज داسې وو چې بیا د اعتدال نه وته نو بیا چا مدینه ته مخ وکړه څوک په ځای کې ناستل او چا توري ارتاوي کړي چا وی د جنگ اوس فائدہ نشته فاصابکم غما بغم ضرور سو الله رب العالمین تاسو هغه غم کم غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر بغم د بل غم د پاسه چې هغه تاسو شکست او تاسو هغه شهادتونه لکای لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم د دې لپاره چې تاسو غم او نه کوي په هغه سیس باندې چې کم فوت شو تاسو نه الله وی جنور د غنیمت ډونم وانه خلایخه چې څوک داونه وي دا لوی غم الله ولې راوستو چې هغه وړو کې غم خود نه بالکل يرشي څوک اډو داونه وي چې موږ میدان پېلو یا چې کم دینو هغه شکست میلاو شو یا شهادتونه وشو الله وی د پیغمبر علی السلام د غم د وجه نه دا ټول خبرې يرشي لکای لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم او نه په هغه تکلیف باندې چې کوم در رسیدل او تاسو ته اصابكم من القتل والجراحه والله خبير بما تعملون او الله رب العالمین خبردار دی په هغه څه باندې چې عمل کوي تاسو هغه لرا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه وص الله رب العالمین مهرباني وکړه او د احد د میدان په میز کې الله تعالی دا مهرباني وکړه چې په ټولو باندې پرکال راوسته په مجاهدینو باندې او یو خوب پراغ هغه د اطمینان باعث نو یا هو جنگ دي دشمنان دي او دی خوا سرونه پکې کټ کیږي او دی دورانیه کې صحابه کرام وي زموږ د لاسونو نه بچ کم دي توري ارتاوي دي خوب را باندې راغی پرکال شو او د لاس نه بم توري ارتاوي دي ښا او چې کله هغه پرکال راغله نو دا یو اطمینان نو دا غینه پس ټول یکدم
هغه تازه دم شو او دی رسول الله مبارک اوازونه واوریدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کوم دنو ولیدو او وی پیجن چې هغه حیات ته نو ټول د شمع رسالت نه چاپیره پروانه راغونډې شو او بیا په دشمن باندې اٹیک کو او هغه دشمن الله رب العالمین ذلیل کو اسلام د الله تعالی فتح ورکړه او الله تعالی هغه بقیه واقعات ذکر کړي ثم انزل علیکم او بیا راولېږه الله رب العالمین پتا سبحان اے مؤمنان مسلمانان ورستو دغه غمنا امانتن الله یو اطمینان راولېږه امانتن یو امن او یو اطمینان نعاسن دا دینه بدل دی نعاسن چې هغه خوب نعاس وی پرکاله تا داتی او پرکاله غوندل باندې الله تعالی راولېګلا یخشا طائفه منکم چاغي راګیر کې یو ډله پتا سو کې چې کوم مخلصین صحابه کرامو نو پاغي باندې دا خوب راغې د اطمینان باعث وطائفه قد اهمتهم انفسهم او یو ډله داسم وا بلا چې په تحقیق سره غم جن کړي او هغه نه راغ نفسونو داغي چې هغه په ګمانونه کول په الله رب العالمین باندې نا حق ګمانونه ظن الجاهلیه چې هغه ګمان د جاهلیت ته اکثریت منافقان خو واپس تللی خو اکا دکا چې کوم د جاسوسۍ د پاره پاتې وو هغه په موقع کتلا د مسلمانانو حوصله به خرابول په هر یو جنگ کې نو چې کله دلته دا شهادتونه وشو او دا تکلیفونه راغلل نو دې منافقانو له موقع په لاس باندې ورغلخه نو خبرې شروع کړې څه وی هغه د جاهلیت هغه ګمان او د جاهلیت هغه خبرې سری دادي یقولون ویل بدی منافقانو هل لنا من الامر من شيء آیا شته زمونږ د پاره په دې کار د جهاد کې څه شي څه مطلب یې زمونږ په کې څه چلیږي کنه زمونږ په کې څوک منی او کنه منی مونږ خو وی چې مدینه کې وفات شو بار نزو نو کوم دې زمونږ خو چاونه من لګا کنه نن بدا حالات نه کېدل اران کې په اسلام کې دا چې کله مشوره وشي نو کله چا مشوره قبول شو هم ټیک ده کله چا مشوره رد شو نو بس دی بیا د جماعت پابند دي د مشوره خورت شو لیکن دی بیا د جماعت دی بدام نه وي چې زه اوس ملګرتیا نه کوم دغه ما خبره چاونه منله یوا او یا دا چې بیا کله تکلیف پیښ شي هغه مشوره باندې عمل وشو جماعتي فیصله وشو اوس که باغی کې څه نقصان وشو نو دی ودانو چې هر ما چا منل نو دا چل بوکا دا ګور د منافقانو کار دی منافقان سوی یقولون هل لنا من الامر من شيء واذا منافقان چې آیا شته زموږ لپاره په دې کار کې څه سیزو ان زموږ په کې څوک منی کو قل ان الامر كله لله تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې دا کار چې دونه د جهاد او د اسلام دی نو دا ټول الله رب العالمین د حواله دی تاسو په الله بندگانی بس الله په حکم باندې بچلیږئ چې دا الله پیغمبر کوم فیصله وکي تاسو به تایید او مرسته کوئ یخفون فی انفسهم او دی پټوی په دې زړونو خپلو کې ما لا یبدون لك هغه خبره چې نخ کار کوي تا پزله کې دن د نور خبره شته او هغه دادی وای دا منافقان چې کچره مې زموږ لپاره په دې کار د جهاد کې سشه او سه اختیار نو ما قتلنا ها هنا مونږ به نو قتل کړی شي په دې میدان د احد باندې لکه څنګه ډېر خلک مړه ورغلې نه وي نو وسویدا چل بنو شوی دا تقدیر سره منافق خبره ده مسلمان خو په تقدیر باندې عقیده لري نو دی به وی که زمونږ چا منلې وي او مدینه کې پاتې شوی وي او احد ته نه راوته نو دا 70 کسان باندې مړ کېدل الله تعالی ول جواب ورکړي یو بل کار وکړي کنه منافقان بل کار وکړي دا کوم چې کورونو کې پاتې نو ځکه چې کله مرګ راځي نو تاسو داغي مخنیوي وکړي دا روزانه چې سار اعلان کیږي فلان کې مړ دی او 2 وخت جنازه ده دا jihad لته دي هغه په کور کې مړ دي الله تعالی وی د مرګ جواب تعلق دا د اجل او د نیټه سره دی دا د jihad د تلو او د نتلو خبره نه ده نو ډیر سړی بداسي چې هغه به کوم دی روغ جوړ وي او اچانک کوئی اکسیډنټ شي او بل سړی بیمار دی او ایثار وي او ماقام وي ایثار وي او ماقام وي او هغه کلو نتیر کی او نمړي نو پته ورګېدله چې الله رب العالمین بندي کول او مړ کول کی جهاد لوتل او یا نوتل دا داغي محور او داغي بنیاد نه دي نو دي سوی
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا دیوائی چکه چرې زمونږ دپاره په دې کار کې څه اختیار وې نو ما قتلنا هاهنا مونږ به دلته په میدان باندې نو مړه شوي تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که چرې وې تاسو په هغه کورونو خپلو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل لبرز معنا لخرجه نو خامخا وتلی بو هغه کسان چې مقرر کړی شوی دی په هغې باندې قتل او مرګ الى مضاجعهم په طرف دا غزیونو د ارتاوېدو خپلو باندې مضاجع جمع د مضجع ده انسان چې وده کېږي نو هغه ځای ته وایي مضجع کوم ځای چې دی اړخ لګوي نو کوم ځای کې چې تاسو اړخ لګوئ او مړه کېږئ هغې ته به خامخا وځئ که تاسو غواړئ که نه غواړئ وليبتلي الله ما في صدوركم او دې لپاره چې ازمیخو کې او امتحانو کې الله رب العالمین د هغه اخلاص چې دی په سینو ستاسو کې او دې لپاره چې پاک کې الله رب العالمین هغه څه چې هغه په زړونو ستاسو کې دي کم په هغې کې خیره دی کمزوري ده چې هغه ټول لري او الله رب العالمین چې دی علیم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اوس دا کم کسان صحابه کرام چې د میدان د احد نه ادر ادر تلي وو او بیا د پیغمبر علیه السلام په وینا باندې او د هغې چې کوم دی نو په دعوت باندې بیا واپس راغلل نو چونکې الله رب العالمین حکیم دی او علیم بذات الصدور دی ممکنه ده چې داسې خلق به راځي چې هغې به صحابه کرام هغه به د اعتراضاتو ټکۍ جوړوي د وجه نه پیغمبر علیه السلام بار بار فرمایلی دي الله الله فی اصحابي خدای نه ویریږئ خدای نه ویریږئ زما د صحابه کرام مبارک لا تتخذوهم من بعدي غرضا زمانه پس هغې د اعتراضاتو ټکۍ مه جوړوئ ښه په هغې باندې اعتراضونه چې کوم دی نو هغه مه کوئ چې داسې کړي وو داسې کړي وو داسې کړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه متعلق نو روافض او دارنګې چې کوم دی نو هغه د صحابه کرامو دشمنان دقه شانتې کلمات استعمالي یا د نورو صحابه کرام مبارک نو الله رب العالمین د هغې تصفیه کوي فرمایي ان الذين تولوا منكم فتحقیق سره هغه کسان چې هغې واپس شي وو په تاسو کې میدان نه تلي وو واپس شي وو په تاسو کې په هغه ورځ باندې چې کله میلاو شو هغه دوه فوجونه د یو بل سره الجمعان یو د کافرانو فوج دی او یو د مسلمانانو فوج دی نو چې کوم کسان د میدان نه تلي وو نو انما استزلهم الشیطان په تحقیق سره خویولی دوی لره شیطان دا چا وخویول شیطان ورته وسوسه واچوله ببعض ما کسبو په سبب د بعض هغه عمل چې دوی کسب کړی وو یعنې بترکهم المرکزه لکه دوی مرکز پرېښی وو او امیر صاحب سره اختلافات شروع کړل په هغې کې خو بیا هم الله تعالی بار بار وي ولقد عفا الله عنهم ګوره بل چا ته حق نشته زه به د صحابه کرامو خامۍ په ګوته کوم چې خلق د هغې نه عبرت واخلي چې صحابه کرام نه معاف کړي نو بل څوک کوم کوجا دی چې هغه به معاف شي خو یو ګوره تاسو خلق په خپلې خولې کنټرول ساتئ ځکه ولقد عفا الله عنهم د دې وجه نه زمونږ د شرع قاعدو او د کتابونو مسله ده چې د صحابه کرامو تذکره به مونږ نه کوو الا بخیر لیکن په خیر سره ځکه که د هغې کومې کمۍ کوتاهۍ راغلي دي نو معصوم خو نه دي نو هغه اکا دکا دي او د هغې چې کومې خوبۍ راغلي دي نو هغه چې کوم د بېشماره تعداد کې دي چې هغې چې کوم د دین دپاره قربانۍ کړي دي کم مالی جاني هغه چې کوم د خدمات یې پیش کړي دي او بیا د دین نشر و اشاعت یې کړی دی نو بیا قرآن پاک وایي رضي الله عنهم ورضوا عنه او غلطۍ چې دي هغه ورته الله رب العالمین معاف کړي دي تاسو نور خلق به د هغې تذکره نه کوئ لیکن په خیر سره به یې کوئ ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم دا بیا الله تعالی د منافقانو په چال کې مراد یو سړی جهاد لاړ شي او الته وفات شي ځکه اجل پوره یو سړی سفر ته لاړ شي او الته کې مړ شي ځکه چې اجل او نیټه برابري نو دا منافقین څه وایي دوی وایي که چېرې دا تللی نه وی نو دا به پرې مړ شوی نه وی که دا جهاد له نه وی تلی یا سفر له نه وی تلی او په کور کې پاتې وی نو بیا به دی یعنې مړ کېده نه او بیا به دی وفات کېده نه او مقصد یې دا چې دا مسلمانان خفه شي د دې په زړونو کې یو حسرت او یو افسوس ور واچي نو الله تعالی فرمایي تاسو د منافقینو د وینا اتباع مه کوئ بلکې تاسو د قرآن اتباع وکړئ چې والله یحیي و یمیت مرګ او ژوند دا خو د الله رب العالمین په اختیار کې دي
نو بیا الله تعالی د منافقین او هغه سازشونه او داغي هغه چې کوم دی ریشه دوانۍ ذکر کوي چې ای ایماندارو مسلمانانو لا تکونو کالذین کفروا مکه کې تاسو په شان دي د هغه خلقو یعنی په شان دي د هغه منافقانو چې هغه کفر کړی دی او هغه وایي په بار د غرونو خپلو کې اوس ګوره وقالو لاخوانهم د خپل ورونو بارکه چې کله هغه مړ شي او یا شهیدان شي نو دا خو دوی ورونه نه دي ځکه منافقان خو کافران دي او دا شهیدان کیږي دا خو مسلمانان دي او مسلمان خو د کافر ورور نه دی یا مفسرین وی وقالو لاخوانهم فی النسب دای په نسب کې ورونه وو ټیک د په دین کې ورونه نه وو ځکه دا منافقان دي او هغه مخلصان دي او په نسب کې خو ورونه وو او یاد ده چې کله مراد هغه اخوان فی الدین شي نو ظاهرا ځکه منافقان هم کلمه وی کنه او د مخلفین هم کلمه ویل ده نو په ظاهر دواړه ورونه دي د اسلام نو ویل بدی په بار د غرونو خپلو کې اذا ضربوا معنا سافروا چې کله دوی سفر کې باغ ازمکه کې او کانو غزا او یاوی دی مجاهدین غزا جمع د غازن غازی مجاهد تا کله دوی جهاد لاړ شي یا بل سفر لاړ شي دا منافقان سوی وی کچره ودا مسلمانان دا شهیدان بنز زمون باندې نو ما ماتوا وما قتلوا دی په شوینو او نه بدوی شهیدان شیو بلار د الله رب العالمین کې او دا خبري ولي کوي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دیر بارج اگردی اللہ رب العالمین دغی وینا لر افسوس او ارمان پا غزلون دوی کے حال دادے چه اللہ رب العالمین بندی کول او مڑ کول کی واللہ بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او کچھ تاسو شہیدان شی بلارد اللہ رب العالمین کے او یا تاسو وفات شی باغلارد اللہ رب العالمین کے دونا قراتون راغلی متتم یا متتم مات يموت ولا متم او مات يمات ولا متم خاف يخاف شان